په سبا پورې 1200 روپۍ پورې ستا په عملنامه کې به دا ګناه هره ورځ جاري لیکل کېږي او ستا عملنامه به د عذاب نه ډکېږي چېرته داسې کار ونه کوي غیر شرعي څیزونه د خپلې آیډۍ نه نشر نه کوي د موبایل استعمال د قرآن او د حدیث لاندې ته راغلی زموږ نوجوانان د څه نه خبر نه دي فزیکس کیمسټري او بیولوژي ویلې ده قرآن یې نه دی ویلی فزیکس کیمسټري کې نه د خدای اخیستی او نه پکې د رسول الله اخیستی نه پکې د مور پلار اخیستی که نه یو مور راوړی دې ما ته وښیي چا چې یوازې فزیکس کیمسټري ویلي او بچو ته قرآن دی ویلی نو د هغو پلار چې کله مړ شي او د زوی نه تپوس وکړي چې پلار دی هغه پورې ونو سره مې وکړی کړی دی د یو ته مړ هم نه وایي خدای دې وبخښه ورته هم نه وایي پېښور یو سکرټري مړو زوی په امریکا کې ډاکټر و چې راغی پولیس یې ورته ویل پلار دی ته نه یې خبر ویل نه یا خو ډېر شوی دی بیا هغه ونو سره مې وکړی کړی دی چې یوازې فزیکس کیمسټري وایي بیا خپل پلار وکړی کوي چې د فزیکس کیمسټري او بایو سره د الله کتاب وایي او احادیث د رسول الله وایي بیا وایي زما پلار دې خدای د خاورو سره وبخي او خدای دې ورغو اجرونه ورکړي زموږ نوجوانان قرآن له راځي نه قرآن وایي نه ابتدا نه داسې وایي یا هېڅ ونه وایي نو بیا به د جنۍ تصویر په جنماز د پاسه یي وایي که دې د چا لایق ورنه کړه او د سره مسلمان دی او چې لسو کسانو ته یې شعر نه کوي لکه د زنانه تصویر څوک شعر کوي دې ته څوک لایق ورکوي نو دې په دې ګناه کې اخته شه ته خو د یو آیډۍ نه نشوه که دی خو بیا لار ویده شو هغه بیا سلو کسانو وکړو د دا عملنامې د سل ګناهونه راغله بیا هغو نشر کړو نو 200 ته هغو دا سلسله به کوم ځای ته رسي د خدای د دې جوړې خاطر وکړي دا د امریکې سازش نه دی دا د بل چا سازش نه دی دا ستا خپله بېایماني ده دا ټولې خبرې په ریکارډ دي ایمان خپل کوټه کوئ مه د 500 روپیو په کوټه نوټ باندې چې د پاپړو تیلی نه میلاوېږي نو په کوټه ایمان ته د جنت نه میلاوېږي په کوټه ایمان ته د الله دیدار نه میلاوېږي په کوټه ایمان ته د رسول الله مبارک په لاس حوض کوثر اوبه نه میلاوېږي ټول ایمان په څه کوټه کېږي چې بانګې وي او فرض مونځ ته نه راځي حدیث مبارک کې راځي چې چا یو فرض مونځ قضا کړ دغه د دوزخ په دروازه نه ولیکلی شو دغه ایمان کوټه شو دی به ضرور بې ضروري باندې به سزا سکي نبي علیه السلام فرمایي په جهنم کې یو وادي ده د هغې نوم دی لملم هغې کې به صرف هغه مسلمانان دي چې هغه یې مسلمانانو لمونځ یې نه کړی او د هغې کې لړمانان دي د ګډانو نه غټ دي او په هغې کې ماران دي د اوښ د مارۍ نه غټ دي دې ته به صرف مسلمانان ځي کما عزتمندو رسول الله مبارک چېرته خیري نه دي کړي خو په یوه ورځ باندې چې کله په خندق کې نبي علیه السلام خندق که نه جنګ خندق کې علما ناست دي مازدیګر لمونځ پرې قضا شو چې راووتو نو لاس یې پورته کړه وی منع الله قبورهم وبیوتهم من النار خدای دې د کافرو قبرونه او کورونه د اور نه ډکي شغلونه عن صلات الوسطی دیو زمانه د مازدیګر لمونځ قضا کړه د مانځه په پرېښودو رسول علیه السلام خیري کړي کله چې رسول علیه السلام د دنیا نه رحلت کوو او د ټولو د آخري خبرې کوم په تور یې وصیت کړې ده هغه څه ده یا الصلاة وما ملکت ایمانکم زه خو درله لاړم خو زما امتیانو چېرته مونځ پرې نه دی کړی او د خپلو نوکرانو ماتاتو سره به ښکلی سلوک کوئ چا چې مونځ پرېښه ده د رسول الله مبارک وصیت راکړه د اسمان لاندې د ځمکې له پاسه چې څومره ګناهونه کېږي په دې ټولو کې د ټولو نه لوی ګناه د فرض مانځه پرېښودل دي یو سړي یو خطر وکړو بل سړي مونځ پرېښو دا مونځ پرېښودونکی د غټ ګناهګار دی الکبایر کې واقعه ده موسی علیه السلام له یو زنانه راغله وی د الله رسوله ما واده نه بې واده ومه خو زوی مې وشو د یارې نه مې مړ کړ چې خدای به ما معاف کړي او که نه او ته یې زه سپېرې چې د اسمان نه اور رانشي او ما ونسېږي چې کله ښځه لاړه ژړلې نو په دې کې چې کاته جبریل امین راغی وی زه الله پاک راولېږلم چې تا دا طالبه ښځه ولې واپس کړه د دې نه ته بل غټ مجرم ونه ښیم یا الله دې نه به بل غټ مجرم کوي وي چې څوک مسلمان او مونځ نه کوي هغه د دې څو چنده زیات مجرم دی هر ورځ سهار دا ټول څاروي د خدای شکر ادا کوي یو حدیث دی آخري سره دا دی خره وایي شکر دی خدای چې خره یو خو چې غویان وایي شکر دی چې غویان یو خو چې خره نه یو خره وایي شکر دی چې خره یو چې سپي نه یو سپي وایي شکر دی خدای چې سپي نه پیدا کړي خو چې خنزیران نه یو خنزیران وایي شکر دی خدای چې خنزیران یو خو چې هغه مسلمان نه یو چې یو مسلمان هم نه کوي بې نمازه مسلمان د خره نه بدتر دی د سپي نه بدتر دی د خنزیر نه بدتر دی که چا د سهار مونځ خاصدان پرېښو او د ماسپښین نه مخکې مرګ راغی نو دا خطر دی دې په کفر کې مړ دی
اسره ایمان کوټه کیږي پلانې سره موږ نه کوي نو ډېر ښه سره دی دا د سره سړي زوی نه دی دا د سره سړی نه دی د خنزیر نوم بدتر دی رسول الله مبارک چې دیارلس لکه احادیث دي ډېر سپارې قرآن دی په دې کې ټول علماو نه تپوس کوي یو ځای به داسې میلاو نشي چې نارینه دی او مسلمان دی او په هوښ کې دي او یو صورت دی چې راشي دی مسلمان دي ولاړې نه پناستي په اشاره او داس نه په تیمم او د مانده په خپل کې دي صحابه دور کې چې څوک به هوښ شو او هوښ کې باندې راته نو بل صحابي برای په وخت کې ورته صلا د مانځه وخت یې په فورا نه پاسه یو صحابي زلمه زوی اچانک ور شو خلک راغون شو هغه وایي څه کوي وستاز زوی مړ دی په پرونو په ما باندې دینه بل غټ هم راغله تاسو بنو راغلي وسغه مو په زمانه تنبیه ولات ته نبی علیہ السلام چې سلام وکړو نو زه پاسه د زمانه یو رکعت شو یو